أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ننني درس کی إن شاء الله العزيز سورة اعراف پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 19 20 21 22 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي د سبق آسان دی دا ټول واقع چې نو هغه مخکې سورۃ بقره کې تفصیل سره چې نو هغه تیر شوی ده او آلته مونږ د دې ځای حواله چې نو هغه د آیاتونو ورکړو وس دا آیاتونه دي څنګه پرون درس کې مونږ ویلو چې آدم علیه السلام چې نو هغه ډانچه مبارک د نو عرفات سره وادي نعمان کې چې نو هغه جوړ شوی و او بیا دې کې نو د اسمانون توخه جوړې شو جنت کې نو هغه ورته روح واچولې شو اوس چې کله دغه وشو نو بیا آلت ابراهیم آدم علیه السلام د تعظیم د پاره د هغوی د شرافت د ظاهرولو د پاره الله جل جلاله فرشتو او شیطان ته دوی ته سجده وکړي نو فرشتو دغه سجده وکړل او شیطان دغه سجدې نه نو هغه انکار وکړلو شیطان چې کله مردود شو نو الله رب العزت وته اخرج منها مذءوما مدحورا تر دې زینه چې نو هغه ذلیل او رټلې شوی لاړ شه اوس چې کله د اجن راکو شو نو بیا الله جل جلاله حضرت آدم علیه السلام ته ویل اسكن انت وزوجك الجنه تو او تاسو بیبي چې نو هغه تاسو اوسېږئ په دې جنت کې فکلا من حيث شئتما تاسو د جنت کې چې د کم ځای نظر مغواړي د اقا زینه چې نو هغه خوراک کوي ولا تقرب هذه الشجره د یوې ونې ته چې نو هغه باندې نږدې کېږي وزدل د دې ونې نه سم مراد ولو کم ونه نو بعضی حضرات وی د نو د غنمو بوټم بعضی وی کجورو بعضی وی خونو بعضی وی کدو د کورولو مختلف چې نو هغه ذکر کړی دي مقصود چې هر څو خود دغه مقصود هغه داولو که هر یو ونوا مقصود چې نو هغه صرف او صرف دغه ازمه خو نو الله وی لا تقرب هذه الشجره خود اکثر مفسرین چې نو هغه دا ذکر کړی چې دا ونه چې نو هغه د سو د غنم و اوس کومه دنیا کې چې نو هغه خود د غنم ونه نه بوټي نو د دنیا او د جنت چې نو هغه په هر شي کې ډېر فرق دی دلته چې نو هغه کچ کچ بوټي آلتي د غنم ثابت ونی چې نو هغه نو ځکه الله وی جنن ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين تاسو بشي د کمی کون کنا نو بیا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما شیطان چې نو هغه ورته وسوسه شروع کولې وز د شیطان د وسوسو چې نو هغه وجه سوالي دا کوله نو الله رب العزت دا غي وجه ذکر کړي ليبدي لهما ما وري عنهما د پاره د دې چې دوی ته نو هغه وخی هغه چې د یو بل نکم خپل شرمګاهونه وجود پټ ولو چې د دې چې نو هغه ظاهر شي وای چې شیطان ته پته و چې په دې ونه کې دا خاصیت دی کده دین چې نو هغه او خړلې شول نو دونه به جنتی لباس لري شي نو شیطان چون کې را د انسان ازلی دشمن دی نو دوی چې دا اخري د پاره د دې چې دوی باندې کم جنتی لباس نه چې دا د دوی لري شي او دوی چې نو هغه خپشي نو د دې د پاره شیطان چې نو هغه دوی ته وسوسه کوله وس د دې وسوسه څنګه کوله نو دې کې مختلف څه نه هغه قولونه دي بعضی به کې نو هغه اسرائیلی روایت دی لکه مثال په تور کې یو اسرائیلی روایت هغه چې نو هغه د واقع د قوی نه ده هغه د وای چې شیطان چې نو هغه د مار په شکل کې مارته وي دا هغه په خله کې دن نکړلو نو جنت کې نو هغه ماران سره ګوري
جنت خو نو هغه د سکون او د آرام ځای دی نو دا واقع نو هغه د مشهور ډیره ده خو صحیح نه ده زم نو هغه وای چې دا شیطان به بهر د جنت دروازو سره ګرځېدو را ګرځېدو لکه څنګه چې په دنیا کې هم خلک که خیال مکړه یو کور کې دنه یو باري دا هغه سره خبره کوي خدای باندې هم چې نو هغه ځین کې د سوال پیدا کېدی شي لکه څنګه چې اوس مخ کې مونږ وی الله رب العزت وته چې دې زینه کوشزه د چې کله سجده و نکړه نو الله ورته فهبت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها د اسمانونو نه جنت نه کوزه کې ستاده پر دات نو هغه نه خای چې ته په دې کې پاتې شي ځکه ته متکبر او جنت نو هغه د متکبرین زین نه نو دریم حضرات نو هغه لیکني چې د دې په دنیا کې ولو د دنیا نه د وسوسه کولې و د دنیا نه چې کله وسوسه کوله نو دا وسوسه به د شروع کړه نو دا به څنګه دومره او اسمانون نه بره بچنه نو هغه تلو دا غوي پرړه ته کېده نو دغه قوت او طاقت چې نو الله پاکي په دغه وسوسه کې خودل او دته د جنت هغه سمت معلومه نو هغه طرف ته به دغه وسوسه جوړه کوله او پوک به کړله لکه څنګه خیال مو کړی شیطان ته الله پاک دا قوت هم ورکړي چې د انسان په وجود کې داسې گردش کوي لکه څنګه چې نه چلیږي نو چې دور نری رکه الله پاک ول دغه قوت او طاقت ورکړي دي نو دا هم ولو نو د په دنیا کې دا وسوسه جوړوله او دا وسوسه چې نو هغه به بیا سکوله اسمان طرف ته پوکاله آلتی ملاړ نو په دې چل باندې دی د قوکړلو آدم علیه السلام ته بیا بیبي حوا اومه نو ګوره دا سړی چې نو هغه مونږ ته دا په مخه دا بار وای دی راځي او وای چې زستا سو خیر خوایم زما په دې کې څه مقصد نشته خو زه ګوره ما چې دا ونه دا بوټه ونه خوړو چې تاسو زما خواس بهر ګرځم نو ما ته په خپل دا سزا میلاو شو نو زم چې تاسو د نه نو تاسو یو خوره چې په همیشه پاتې شي زم ما کړی دا وکړه لیدل چې نو د بوټه کې ګوره لاول کې نو دی ورته مونږ ته لاول نه منشي نو په هغه وخت کې جدای صاحب هغه تاسو نوې جنت ته راغلی وي نو تاسو وجود کې قوت او طاقت صلاحیت هغه نو چې تاسو د جنت خوراک برداشت کړئ نو تاسو وخت وشولو تاسو قوي شوی تاسو وجود کې قوت او طاقت لګیدل نو اوس که تاسو جنتی خوراک کوئ نو د تاسو اثر نه پرې واسي الله رب العزت نه هغه ګوردا یا ساتي چې آدم علیه السلام هغه جانبوج کړ قصدن نو خول خدای چې ورته کله وقاسمهما د چې ورته کله قسم او خوړلو چې زه تاسو ته د خدای په نوم باندې د خدای په ذات باندې قسم خورم چې تاسو خیر خوایم نو آدم علیه السلام چې د الله نوم به وسړې اخلي او د به دروغ وي د څنګه کې دی شي نو آدم علیه السلام په دغه وجبانه چې نو هغه د کوکړه تر مشکات شریف چې نو هغه کتاب النکاح کې حدیث دی هغه کې راځي وای کچرته چې نو هغه آدم حوا بیبي چې نو هغه خیانت نه وکړي آدم علیه السلام ته بار نه ویل چې د بوټي نه اوخره نو په دنیا کې به وی خزه هم چې نو هغه د خپل خاوند سره خیانت نه وکړي نافرمانی به نه کړي نو چونکه آلت ورته بیبي حوا چې نو هغه هم په دقیق کړه نو دا غوي ورته وی چې ګوره ته دا بوټي خوره دا سړی زمونږ دومره خیر خوانه او وسره د الله په ذات باندې قسمونه هم خوري نو د خدای په نوم باندې سوکاسي خو قسم نه خوري نو آدم علیه السلام د وکړل ځکه قران کې الله جل جلاله وی ولم نجد له عزم مونږ آدم علیه السلام عزم نو لیدلې یعنی آدم علیه السلام جانبوش کړ د الله د نافرمانی په قصبانه دا نو خړلې خداغه نه ارشي ول او دویم دا چې کله دا وقاسمهما د ورته قسم خوړلو نو دغه قسم په خاطر دا چې د الله نوم بسړې څنګه په دروغ اخلي نو ځکه آدم علیه السلام هغه بوټي نه خوړلو بعضی حضرات وایي چې آدم علیه السلام د بوټي نه په دی وجه خوړلو چې دا هغه وی چې کې دې چې الله پاک دغه خاص بوټي منع کړي او دا خو هغه بوټي نه دی بل بوټي دی خدا هغه جنس نه نو آلت داغه نه اجتهادي غلطي وشوله بهرحال خدای ټول چې وکتل شي نو آدم علیه السلام الله پاک د دنیا د پاره پیدا کړو سورته بقره کې څنګه تیر شو اس قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ الله پاک آدم علیه السلام د ځمکې د پاره خلیفہ جوړ کړو اسمانونو د پاره نه خو صرف دومره قدر دی چې د هغه اعلی مقام نه راو باسل او دنیا ته را لېګل نو آدم علیه السلام به هم پرړه کې راتل چې د ما څخه قصرو نو الله رب العزت دنیا کې دا کړه مقدر چې نو هغه دنیا او خلیفہ په دنیا کې ولو خو په داس طریقې سره راوځي چې د خپل کمې چې نو هغه ښکار شي او دنیا کې خلکو طبيعت طریقې کار وخی چې چانه کمې وشي کوتاهي وشي دی الله څنګه راضي کوي دی څنګه توبه وباسي
نو بارن دغه شو فضلهما بغرور الله وی د مایل کړه کته کړه لاغوي چې نو هغه په خپل دوکې سره نو دوه تفسیر یو دار چې داغوي رائے د خپل رائے نه چې نو هغه کته کړه آدم علی السلام بیبي حوا رضی الله تعالی عنها هغه مونږ بنخره ده خودو ته دومره دوکې وکړلې دوره چې نو هغه مکر فریب وکړو فضلهما چې داغو هغه رائے د خپل رائے نه کمزوري کړل او داغوي په دغه اماده کړلو فضلهما دویمه معنی چې نه داغوي کته کړل دی نو دی د جنت نه چې نو کته کړل دنیا ته راکوس کړلو فضلهما مائل کړل دی نو خپل هغه دوکې او قسمونه او په دغه باندې چې نو هغه مائل کړل او دنیا ته راولېګلو فلما ذاق الشجره الله رب العزت وی کله چې دا غوي څنګه د ونی نه او خړل وایسه کله بدد لهما سوءاتهما نو دې ته د یو بل شرمګاهونه چې نو هغه ښکار شول دی وخت پورې نو لیدلی نو شرمګاه ته سوءات سو د دیو جن ویل کېږي چې د دې په ښکار کېدل سره انسان چې نو هغه خپه کېږي اوس دنیا معاشره د صحت ته تللی دا چې خلکو د ځان بجای نو هغه په سوره بربنډکې دومره خخ کاری الان کې دا یاد ساتي د سړی عورت نه نو هغه سره دنو د نامه نه واخله او د زنګون د ختمېدو پوری دا د سړی عورت دی دته چې څوک ګوري او چاخ کار کړي الله پیغمبر وي په دې دواړو باندې چې نو هغه نالت دی لعن الله الناظر والمنظور الی الله دې لعنت وکي پای چا باندې چې چا دغه عورت ښکارا کړي او په هغه چا باندې چې چا دغه عورت چې نو هغه صحیح کوي او دغه شان د خزه وجودو دغه ټول وجود چې نو هغه سره دا عورت دی اوس وګوره خلک چې نو هغه موبایل دی شزونو قصو کې چې نو هغه دا کوي حالان کې د الله پیغمبر په لعنت کړي چې الله پاک دې په لعنت وکي الله دې موږ دغه نو ساتي نو هغه کپر دی خزانه کاغه د انګريزانو خزانه او کاغه د اندوانو خزانه کاغه د هر مسلک او د هر مذهب سره تعلق ساتي خو تا تستا حکم چې نو هغه دار چې تو باغو ته نه ګوري ځکه د خزه ټول وجود چې نو هغه عورت دی وتفق يخصفان عليهما نو دې شروع شول چې ځان باندې غختل چې نو هغه ورق الجنه د جنت چې نو هغه پانی پزان راچولي شو ځان پټ کو وې د جنت چې نو هغه هر یو ونه باندې تختیدل هغه بوله پاڼ نه ورکو سیوا چې نو هغه بیا د انځر نه چې انځر پانی چې نو هغه ورته تن کې خاو او دوی پاغه سره خپل چې نو هغه ځان پټ کول وناداهما ربهما الم انحكما نو الله ورته आवाज وکړو تاسو ما چې نو هغه دینه منع کړی نه وای وی کله چې آدم علیه السلام دنیا ته رالو نو آدم علیه السلام کې دومره حیا و چې سلويخ کاله بیا چې نو هغه اسمان طرف ته نه دی کتلی چې زمانه آلت دغه لغزش شو نو دومره د آدم علیه السلام حیا و چې نو هغه الله ورته وی واقول لكما ان الشیطان لكما عدو مبین او ما تاسو نو ویل چې شیطان تاسو دشمن ښکار دی نو در سره وګوره هغه د دشمنی هغه کار چې نو هغه د سره وکړو الله دې موږ د شیطان چې نو هغه د وسوسې نه وساتي ويا آدم اے آدم علیہ السلام اسکنو سیگا انتا تو وزوجکا استابی بی الجنت پا جنت کی فکلا پس خریتا سدوانا من حیث شئتما کم زینت چخصاص غاڑی زنا ولا تقرب هذه الشجرتا او من از دیکھیں گے دیونیتا فتکونا نشیبتا سو من الظالمین دکمی کون کنا فوسوس لهما پس چینو اغا وسوسی واچولی دیدوانو تا شیطان لیبدی لهما دپار ددی چخکار دی تما اغسا وریا انهما چې پټو د دې دوانو نه من سوءاتهما د شرمګاهونو د دینا وقال ما نهاكما او ویل دې دوانو ته شیطان چې نه منع کړي تاسو دواړه ربکما تاسو رب ان هذه الشجره د دې ونینا الا ان تكونا مگر د دې د پاره چې شی تاسو ملکین پرشتي او تکونا او یا بشی تاسو من الخالدین همیشه پات کېدونکو نه وقاسمهما او قسمه خړو دې دوانو ته ان لکما چې بشک ازوچنه نو هغه تاسو د پاره لمن الناسین نصیحت کون کو نه یما فدلهما پس هغه مایل کړل دې دوانو لره بغرورن په دوکا فلما پس هر کله ذاقه چې دې دوانو وسکلا شجره ونی لره بدد لهما نخکار شول دې تسوءاتهما شرمګاهونه د یو بل وتفقا او دې شروع شول دواړه یخصفان چې را پټول به علیهما په خپل ځانونو باندې می ورق الجنت پانی د جنت وناداهما او आवाज کړو مونږه आवाज کړو دې ځانو ته ربهما رب دې الم انحکما ایما نو من کړي تاسو ان تلکم الشجره د دغه ونینا واقول لكما او ما ویل نو تاسو ته ان شیطان چې بشک شیطان لكم استاسو د پاره ادو دشمن دې مبین ښکارا